دا جی دا دغه د مور یو معصوم دی دا ثناء الله او نور بچي چې دی نو زما د انګور هم نشته دا د باندې نسی دی او مور یې ورته شپه ته ورځ جاړي خو زمونږ څه د خدای په چارې څه وس نه کېږي چپ مه جاړه زمونږ نور څه وس نه کېږي. ما د وخت او دو سړو لا غاړه ورکړه خپ مینا مې ترخو لا غاړه ورکړه خپ مینا مې ترخو لا غاړه ورکړه چا چې خادت ترې زره موندلې نه وه ما هغو سپېرو سیلو له غاړه ورکړه. ژوند ډېر ښکلی دی او د دې هر منظر د خوشحالو نه ډک وي ولې د حیدر اوسېدونکی ثناء الله د دې هر څه نه ناخبر د سر د رسولۍ په بیمارۍ ناروغه دی چې په دې بیمارۍ کې د ثناء الله د خبرو کولو صلاحیت هم ختم شوی. هغه د مور پلار یو زوی دی او په علاج یې په لکونو روپۍ خرچه راځي چې د ثناء الله کورنۍ یې هېڅ توفیق نه لري. زه د حیدر اوسېدونکی یم او دا زما نوسی دی نوم مې محمد رحمان دی او د ده نوم ثناء الله دی او د ده چې کوم دی نو تقریبا 15 میاشتې د بیمارۍ وشو خو ډاکټرانو فکر کار نه کوو چا به یې معده خرابه ده چا صحیح و خبره بله خبره خو دغه نه کوو. بیا په روژه کې چې کوم دی نو د ده ډاکټران په بیمارۍ پورې شوې چې د ده په سر کې رسولۍ ده نو د هغې ته چې دی نو د ده 2 اپریشنونه وشو او دغه د بیا د اپریشنونو نه بعد د هغه ټیسټ چې کوم دی نو هغه بیا مزهدار نه دی د دې بلې بیمارۍ دغه ورته راغی د کینسر بیمارۍ شک ورته راغی نو دې له چې کوم دی نو مونږ ټولو علاج چې کوم دی نو دا په قرضو باندې کلی دی او تقریبا 4.5 لکه روپۍ چې کومې دي نو دا په دې باندې چې کوم دی نو زمونږ خرچه راله او په دې کې 1 روپۍ زموږ سره خپله نه وه ټوله مونږ قرض کړلي او دغه د هغه اوس باقي دغه چې کوم روان دی د دې علاج کېږي نو په هغې ته مونږ بلکل څه وس نه راځي ځکه چې مونږ له وس څوک په قرض هم نه راکوي 4.5 لکه روپۍ ډېر شی دی چې دی دا مونږ په دغه کړلي نو خلک به وایي چې یاره دغه دا خو ځان له غریبانان دي چې دی نو دغه بیا به مونږ له څوک سره کی دا معصوم دی تقریبا 2 کاله چې کوم دی نو د وشو 2 کال روان دی او دا د مخکې نه ښه ټیک ټاک خو بس دا تقریبا 6 میاشتې ووایي چې وس د بیمارۍ دا دغه وشو خو به جومات ته تلو مدرسه کې به سبق وي زما سره به تلو او وړې وړې خبرې به یې کولې او اوس چې کوم دی نو خبرې هم نشي کولی او لاسوپې هم کار نه کوي نو زما د طرف نه چې دی نو ټولو پښتنو ته ټولو وروڼو ته چې دی نو دا درخواست دی چې د دې معصوم په دغه کې زموږ سره امداد وکړي او د چا چې څومره وس کېږي او زموږ سره امداد وکړي نو دغه مونږ به ورته لوی واړه چې کوم دی نو ډېره دوا کوو. ټولو شتمنو صاحب استطاعت خلکو ته درخواست کوو چې راځئ چې ټول په شریکه د ثناء الله د ژوند د بچ کولو دپاره خپلې خصوصي دعاګانې او مالي مرستې د هغه د کورنۍ سره شریکې کړو. خو 2 اپریشنونه مو په پېښور کې وکړه اوس چې دی نو مونږ ته بصیر ډاکټر داخله دی سینور هسپتال کې د کینسر ډاکټر دی بصیر محمد اوس هغه مونږ ته ووایي چې په دې په علاج باندې غټه خرچه راځي او مونږ بل ورستلو تقریبا 35,000 روپۍ زمونږ د یوې سرۍ او د یو ټیسټ لګېدلې ټیسټ په چې تقریبا په 2 تاریخ باندې راځي او د هغې نه وروسته به زمونږ علاج سټارټېږي او مونږ ته 14 ورځې ویلي مونږ دا دغه کوو غوښتنه که چېرته مونږ سرکاري لیول باندې مونږ شوکت خان هم ته یا داسې غټ دغه ته ولېږي نو لکه زمونږ ماشوم صحت په انشاءالله چې الله پاک مهربانه شي نو الله پاک به ورله صحت ورکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د الخیام نیوز ډیرو قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو نن په کوز دیره هیدر کې دا وخت موجود یو زما په څنګ کې چې کوم د ګل په شان ښایسته ماشوم تاسو ته ښکاري د بابا نوسی دی او د بابا وایي چې زما سره به وړې او ښایسته خبرې به یې را سره کولې مدرسې ته به تلو او ډېر ټیک ټاک ماشوم و څه مسله ورته نه وه خو له بده مرغه 15 میاشتې کېږي چې دا ماشوم چې دی نو دا په بیمارۍ کې مبتلا شو او چې کله ډاکټران د په علاج پوهېده نو ماشوم بیا کافي د حد نه خبره وتې وه د په بیمارۍ باندې ډاکټران ورسېد او دا هغو نچوړ دا ووایي چې دته په سر کې رسولی ده نو بابا دلې خو خپل برپور کوشش وکړو د 4.5 لک روپو پورې د علاج وکړو او ټولې پیسې چې کمې دي نو دا د کلي د علاقې د خلکو نه د یو نه د بل نه په قرضو راغونډې کړي دي او د علاج یې پرې وکړو خو په هغې باندې هم د علاج ممکن نه شو او د بیماري بل سټیج ته لاړه. تاسو د کیمرې په سترګه د دې کور هغه حالات هم لیدی شئ چې د دې کور څه پوزیشن دی دا علاقه هم ډېره یو پسمانده علاقه ده کتونکو د دې کور کې داسې حالات دي چې دا قابل برداشت نه دي. بابا وایي چې زه ترې پاڅېدی نه شم
او دلته ناست یم او بس خو چې 2 منټ لپاسه مې نو دی جاړي چې مونږ رالو نو په هغې کې هم د 2-3 پیرې د وجړل ښه ډېرې وجړل نو بابا تې پاسېدی هم نه شي ډېر ژوند ګرانېږي په چې کله سړی دغسې ناست او په کور کې سړي د داسې ماشوم یو بل طرف ته د پیسو دغه صورت حالي نو ټولو مخیر حضراتو د دنیا فلاحي تنظیمونه کار کوي پیجونو والا لګیا دي ډېر خلک منډې تړلې وي موږ وینو په سوشل میډیا باندې په هره لاره باندې نو زما هغه ټول درنو پښتنو مسافرو او د چا چې وس کېږي مخیر حضراتو ته زما دغه درخواست دی چې د ثناء الله د ګل په شان ماشوم چې دی د دوی د خاندان سره ودرېږو باید چې دی هم ژوند وکړي او دا تاسو ته به د همیش په شانتې دعاګانې کوي تر بلې خپرونې پورې ما راکړئ اجازت د لوی الله په امان